دې کې دا بل دلیل دی د الله تعالی په وحدانیت باندې چې الله تعالی فرمایي چې د لوط علیه السلام ته مونږ نجات ورکړی دی. یعنی کله کله د پیغمبر قول دا چې کوم دی د وحدانیت باندې دلیل وي. یعنی الله تعالی نبی علیه السلام فرمایي یا نور انبیاء علیهم السلام خپل قوم ته یا قوم اعبدوا الله، ای زما قوم تاسو د الله تعالی عبادت وکړئ. نو کله کله د پیغمبر قول دا د پیغمبر دا د الله تعالی په وحدانیت باندې دلیل وي، او کله کله د پیغمبر کله تکلیف ورسیږي او د پیغمبر کم طرف ته رجوع کوي، نو دا خلکو تخی چې ګوره پیغمبر بوتانو طرف ته رجوع نه ده کړې بلکې الله تعالی طرف ته رجوع کړې ده. نو تکلیف په ټیم کې پیغمبر الله طرف ته رجوع کی، او کله کله دا پیغمبر باندې تکلیف راشي، نو دا د دې خبرې دلیل دی چې خلکو ته وایي چې خلکو دا پیغمبر ګورې خدای نه دی، خو چې دې خدای په ده باندې به تکلیف نه راتلو بلکې دې د الله تعالی بنده دی او پیغمبر دی. نو دلته کې الله تعالی فرمایي چې لوط علیه السلام هغه ته مونږ حکمت او علم ورکړو او نجات مونږ د لوط علیه السلام ته ورکړو. نو د قوم د لوط علیه السلام قوم به پلید کارونه کول، خبائث د جمع راوړلو. نو یا خدا مطلب دی چې د دې مراد دا دی چې د لوط علیه السلام د قوم چې کوم عمل کو د بدکارۍ ده، د الکانو سره بدکاری کوله، دا قسمه عمل به کو، نو د دې فاعلان ډیرو یعنی خلق یې ډیرو. نو د دې وجه نه الله تعالی فرمایل چې تعمل الخبائث، دیو پلید کارونه کول، خبائث جمع راوړی ده. او یا دا مطلب چې دا بدکاری د الکانو دا د ډیرو بدو کارونو په شانتې ده، نو د دې وجه نه خبائث جمع راوړي. او بعضې مفسرین لیکلي دي چې دلته دا خبائث چې کوم دی دا جمع حقیقي ده. جمع حقیقي مطلب دا دی چې دی کې نور هم ډېر بدکارونه، یوازې د هلکانو سره بدکاري نه وه بلکې نور پکې هم بدکارونه وو. لکه حسن بصري رحمت الله علیه مرسل روایت نقل کړی چې نبی علیه السلام وفرمایل چې د قوم د لوط علیه السلام کې لس بد حسلتونه وو، لس بد عادتونه وو پکې. یو پکې دا و چې د هلکانو سره به بدکاري کوله، دویم دا چې دی به شراب څکل، دریم خلک به په کاڼو باندې ویشتل، او څلورم دا ډول سرنا ده د هغې نه راوتې ده، ډمامې به یې والې، ډولګي به یې وال، او پنځم شپېلي به یې وهل خلکو پسې، او اووم کمترې به یې الوزولې، او بل دا چې ریشمي کپړه به یې اغوستله، او اتم دا چې لاسونه به یې پړکول، دا هم د قوم لوط عمل دی. او دغه رنګې ګیرې به یې خریلې. او دا د دې وجې نه چې کله به دوی ماشوموالي کې په بد کار باندې عادت شول، په بد کار باندې، نو بیا به چې کله لوی شول نو خلکو به ورته توجه نه کوله، نو شیطان ورته وي دا ګیرې وخورئ، بیا به ځوانان ښکارئ، بیا به ورته خلک توجه کوي، نو ګیرې خریل به یې شروع کړو. نو دا هم د قوم لوط علیه السلام د قوم عمل دی، دا ګیره خریل او بریدونه به یې پرېښودل. او بعضو فرمایلي چې شرک به هم مبتلا وو. دی باندې الله تعالی درې قسمه عذابونه راوستي دي. لومبی دا چې جبریل علیه السلام په چغه هم والې ده، بیا یې اوچت کړي دي په وزر کې. بعضې مفسرین لیکل چې 2 واړه خاره یې اوچت کړي دي، 2 واړه خاره دی اوچت کړي دي اسمانه پورې، او د هغه ځای نه یې الټه کړي دي، او وروسته بیا الله تعالی د کرتکانو باران هم کړی. نو دوی کې ډېر بد عملونه، دا دومره ظالمانو. یو پیره یو کس حضرت لوط علیه السلام ملاقات ته پاره تلو، نو په لاره باندې تلو، د کپړې به چا خرڅولې د دې کلو ته ولاړو، نو بس یو به ورته 10 جوړې راکړه، موږ یې کور ګوړو، بل به یې 15 راکړه، جوړې به یې ته ووړې، بیا به ورته تا موږ سره کړي دي، هغه سړی به یې واپس دقسې راولې. دا عمل هم په دې کې و، ډاکماري هم په دې کې و، خلک به یې لوټل. نو یو پیره یو کس د لوط علیه السلام ملاقات ته پاره تلو، نو په لاره کې یو سړی ورسره میلاو شو، جو هسې ورسره خبرې ګډې کړې، جو ګټه اوچته کړله، او د لوط علیه السلام د میلمه له سر وویشت، هغه ټول په وینو باندې رنګ بنګ شو، او دومره ظالم و چې دغه کس یې ځان سره ونیسو د لاس نه، عدالت ته یې بوتلو قاضي له. قاضي ته یې ویل چې د ده نه ماله د دې رنګ پیسې واخله، دله ما د جامې رنګ کړي دي
نو د رنګساز چې کومې پیسې کېږي هغه ماله راک. نو قاضي ورته وي او که نه وي ښه ده که نه مېلمه ته یې پیسې وله ورکړه ګوره تا سره دومره ښه کړي رنګ کړي. قاضي هم داسې و هغه هم د لوط علیه السلام مېلمه بل څوک نه و. هغه یو ګټه وکتله د قاضي له دا کپره یې وویشتله. قاضي ته یې ویل تا له ما جامې رنګ کړي او پتا چې زما څومره پیسې کېږي دا دله ورکړه. او منډه کړه لاړه لوط علیه السلام له وتښتېد. نو دا قسمه عملونه به دوی کوئ. نو د دې وجې نه الله تعالی په دوی باندې 3 قسمه عذابونه راوستي دي. نو دوی کې غټ عمل دا و خطرناک عمل چې دوی به بدکاري کوله د هلکانو سره. دا عمل به کوه. دا عمل ورته شیطان ښایسته کړی. اوس هم بعضې خلک دا خبره کوي د زنانه باندې د نظر اچولو نه هلک باندې نظر اچول دا ډېر خطرناک دي. بعضې خلک وایي زه خو ته زما نیت کې څه نشته دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د امام ابو یوسف رحمه الله خپل پلار راوستو ورته یې وي دته چې کوم دی قرآن یاد دته علم شروع کړ. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې ورته وکتل نو دې ډېر زیات ښایسته و. نو هغه ورته وي داسې کار وکړه دې بوځه په ده باندې لومبې قرآن یاد که واپس یې راوله زه به ورته علم شروع کړم. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا خیال و چې دی به کال 2 کاله کې قرآن یاد کړي بیا په مخ باندې ګیره راغلي بیا به د سفر قابلي او بیا خیر کو زه ورته ګورم. نو هغه چې پلار بوتو په اومه ورځ بیا د ګوتې نه نیولې دی واپس یې راوست. امام صاحب ورته وایي تا ته ما نه وویل چې ته قرآن یاد کوي. حضرت د په 2 ورځې قرآن مجید یاد کړو غوڼ قرآن یاد کړی تپوس ته وکړه. امام صاحب سره بله بهانه پاتې نه شوله نو سیټ ته کېنم ځکه چې د امام ابو یوسف رحمت الله علیه او امام محمد رحمت الله علیه د دې دواړو ذکر کله راشي که نه نو دې طرفین وي. ځکه چې امام ابو یوسف رحمت الله علیه دې طرف ته کېنولی یو طرف ته. نو تر کومې پورې چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د د ګیرې سورې په ځمکه باندې نه ولیدلې تر هغې پورې ورته امام صاحب بره نه دي کتلی. نو د امام صاحب زړه نه زموږ زړه پاک خو نه دی. زړه چې پاک په دې نظر باندې پلیتېږي. د دې وجې نه ډېر زیات احتیاط کول پکار دي په دې کې. حالانکه سزا هم ډېر زیاته خطرناکه ده. امامانو پکې اختلاف دي. بعضې وي دیوال به پرې رغړی د فاعل او مفعول دواړو باندې. بعضې وي دي به د مسلمانانو په مقبره کې د سره خښوی نه. بعضې وي دا دواړه به اوس وځوئ ځکه دا ډېر زیات خطرناک عمل دی. بلکې مفسرینو دلته کې یو نقطه ذکر کړې ده وي دا خنزیر نه دی خنزیر دا خنزیر نجس العین دی. د د یو جز نه انسان پیدا نشي اغستی. بعضې ځناور کوم مثال به تر مړ شي خوراک جایز نه نو خلک د ځان له پوډ جوړ کړي یا ویښته په کار راولي سرمنې په کار راولي. خو د خنزیر د یو ځای نه پیدا نشي اغستلی. هر څیز د حرام دی. هر څیز د حرام دی. وي دا ولې علما وي دا ځکه چې دا دوس دی. د ده په جوړه سره بل خنزیر راځي او هغه سره بدکاري کوي د هغې نه خپل ضرورت پوره کوي د سټ کته کړي دی ورته څه نه وایي دګې غیرت نه راځي. وي د دې وجې نه دا نجس العین دی. خو که د خنزیر خپل ځان ته بدکاری ته بل څوک نه پرېږدي. که ده سره څوک بدکاري کوي په ذات خود د خنزیر سره نو وي دې خپل ځان د څوک نه پرېږدي. نو وي دا مفعول چې دی که نه مفعولو وي دې د خنزیر نه هم بدتر دی چې ده باندې په خپل ځان باندې هم غیرت نه راځي. د دې وجې نه علما وایي چې دا کس د خنزیر نه هم زیات بدتر دی.